یا مومیتو لګ تر وایا یا مومیتو. کله چې تاسو ته غلط وسوسې راځي، غلط سوچونه راځي، غلط خیالات راځي، د هغې د وجې نه تاسو بیا په ګناه کې مبتلا کیږئ، یا داسې چې ستاسو شهوات هغه کنټرول کیږي نه. مطلب څه چې داسې خلک چې هغه په مثال کې بهر د ملک نه بهر اوسېږي، هغې به خامخا انسان دی شهوات ورته وسترئ. تاسو ته پته لګي شیطان هم ډېر روان دی. دا کوشش کوي چې دا مسلمان په څه ګناه کې اخته کړي. الله دې موږ معاف کړي. نن سبا موبایل راوتی دي او نوجوانان د موبایل په ذریعه باندې خپل خواهشات هغه پوره کوي. نو خفه کېږئ مو. نن در سره د الله د رضا لپاره داسې یو مجرب عمل خیمه چې انشاءالله العزیز انشاءالله تاسو ذهن ته به غلط خیالات نه راځي، تاسو ذهن ته به غلطې وسوسې نه راځي، تاسو ذهن ته به غلط فکرونه نه راځي، وسوسې به نه راځي، غلط خبرې به تاسو ذهن ته نه راځي. نور په خپله ښه پوهېږئ، نور ته مخکې ښکاره نه شم ویلی چې داسې داسې مه کوئ، داسې داسې مه کوئ، نور ښه پوهېږئ. ښه نو زه تاسو ته دا وظیفه در کوم، دا وظیفه جاري ساته. انشاءالله انشاءالله د الله فضل سره ته به د غلطو خواهشاتو نه منع شي انشاءالله. نو داسې کار به وکړي که نه چې اول د لفظ زما سره ووایه چې ته یې ویلی شي او که نه شي ویلی. یا مومیتو لکه دا خو ډېر اسان دی لولي. یا مومیتو یا مومیتو یا مومیتو دا خو ډېر اسان دی. دا د څه لپاره کار کوي؟ دا دې لپاره کار کوي. ښه دا کوم څه چې ما وویل په ویډیو کې مې ټول ذکر کړله دې لپاره کار کوي. طریقه کار یې دا دی نوجوانه ګوره، هره ورځ کم ټیم تا ته میلاویږي 11 پېرې صلی الله علیه وسلم په اوله کې او بیا د هغې نه وروسته یا مومیتو یا مومیتو سل پېرې به دا ووې، په آخره کې به بیا 11 پېرې صلی الله علیه وسلم ووې او بیا به په خپل بدن باندې ټول راکاږي چوپ پکې انشاءالله د الله فضل سره. انشاءالله دې کثرت استعمال د وجې نه به یعنې دا ته روزانه وایه انشاءالله د الله فضل سره د غلطو سوچونو نه، د غلطو خواهشاتو نه او دغه شل د ګناه د کار نه به محفوظ شي. صحیح ده که نه؟ عمل به وکړه، شابه زر شروع